امام ایت فلا مثل الحسین فلیبکی الباکون فإن البکاء یحط ذنوب العظام. دا منفصل حدیث ما اختصار سره بیان کړلو، تاسو ډېر وخت ونه اخلم. امام دی ایت یاد وساتئ، پس که ژړا کوئ نو د ژړا حقدار حسین دی. څه ژړا مولا باندې وشي، و امام داسې یا بیان کوي چې یاد وساتئ دا ژړا معمولي ونه ګڼئ، دغې ژړا ته سپک نظیر ونه کوئ. دا ژړا دومره خدای سره قدر اجر منزلت لري چې دا ژړا غوټې غوټې ګناهانې بخښي او معاف کوي. دغې ژړا برکت ساته سپکېږي. دا د سترګو اوښکې نه دي، دا د ګناهانو تطهیر دی، طهارت دی. دغه اوښکو سره ځان ته غسل ورکول دي. دا ډېر لوی عظمت لري. او هغه کسان ځان باندې لږ سوچ وکړي، پام وکړي، فکر ځان پسې وکړي چې ژړا یې ویلې بند شوي دی، سترګې نه یې اوښکه ویلې نه بهیږي، ژړا توفیق ونه ویلې خسته شوی دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. انسان څه زړه سخت شي، انسان څه دنیا پرست شي، انسان څه ځنه بیماریو کې آلوده شي، ګناهګار وي، لمن یې ډاکه وي، ګریوان یې ډاک وي، نو یقیني خبره ده چې انسان ته بیا ژړا برخه نه نصیبېږي. دا توفیق ونه سلب کېږي. یو صلوات وسه محمد و آل محمد.